السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو معززینو دوستانو چې په هر ځای کې وای الله تعالی مو خوشحال لره، قدرمن لره، صحتمن لره. یو ملګری او دوست وای چې زه په خوب کې اوخان ډیر وینم، یا اوخان منډې وهي زه ورپسې منډې وهم، یا په اوخ باندې سور یما، او یا داسې وي چې اوخان ما د مهار نه نیولې وي، روان کړي مو وي. د دې ټولو خوبونو به څه تعبیر وي؟ ګرانه دوسته، اوخان لیدل په خوب کې د تا د بهادرۍ، د تا د شجاعت، د تا د مدد، د تا د کامیابۍ او د کامرانۍ یو لویه خوشخبري ده. طالب رب العالمین لویه کامیابي درکوي، ځکه چې اوخ چې دی دا په مخلوق کې ټول نه بهتر دی او غټ دی. بهتر مطلب صحتمند دی، غټ دی. رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې ډیر زناور ذکر کړي، خو د اوخ متعلق فرمایلی دي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آیا دوی اوخ ته نه ګوري چې دا اوخ څنګه پیدا شوی دی؟ صحرای جهاز ورته ویلی شي. چې کله اوخ پسې ته منډې وهي، معلومیږي دا چې تا له به الله پاک کامیابي درکوي او تا یو لوی کار رانیولی دی، او تکړه شه چې درنه خطا نشي. او که چېرته ته وګورې چې اوخ د پاسه سوري، نو اوخ یو بهترینه سورلي ده، قدمونه یې غټ دي، د ترقۍ یو لویه نشاني ده. ترقي، کامیابي دا د تا په قسمت کې ده. او که ته وویني چې د اوخ غوښه خوري، د تا د صحت، د نشونما، د ګروتنګ، د جسمانی قوت نشاني ده. او که ته وګوري چې اوخ چې دی هغه تا د مهار نه نیولی دی، نو معلومیږي دا چې تا یو قوي شی په لاس کې نیولی دی او چې هغه شی درنه خطا نشي. او که اوخ تا له نقصان درکړی وي، چکې در باندې لګولی وي، تکلیف در رسولی وي، یا داسې وي چې اوخ چې دی هغه تا وهلی وي، بس الله پاک دې بیا مل شه، تا ته به نقصان رسیږي، تکلیف به درته رسیږي، او تا ته به د یو لوی زورور کس نه تکلیف او مشکل جوړیږي. نو دا د اوخ متعلق چې کوم مختلف کاغه علامه ابن سیرین رحمت الله علیه دی، که علامه جعفر صادق رحمت الله علیه دی، که نور معبرین دي، هغوی ټولو دا تعبیر چې دی دا بیان کړی دی. رب العالمین مو ډېرې خوشحالیانې نصیب کا. جزاکم الله.